السلام علیکم ملګرو. د عمران خان د پاره او د پاکستان تحریک انصاف د پاره ډیر زیات د خوشاله خبر دی. یو ډیره غټه فیصله شوې ده. دا فیصله چا کړې ده؟ د حواله سره یو ډیره اهمه داوا مخې ته راغلی ده. عمران خان اوسه پورې شکست نه دی تسلیم کړي. اغه له چا اوسه پورې شکست نه دی ورکړي. اغه له چا نه دی فتح کړي. د حواله سره انټرنیشنل ادارو یو ډیره غټه گواهی ورکړې ده. د رانا ثنا الله خلاف د خپل جماعت کسانو بغاوت شروع کړي دي. ډیر ضربه اغه د ډیر اهمه عہدې نه لری کړی شي. په پنجاب کې په صحت کارت باندې د پنجاب حکومت قاتلانه حمله کړې ده. صحت کارت یې بند کړی دی. د هغې دپاره کم شرایط مخې ته ښودي دي. دا ټول ډیټیل په دې ویډیو کې تاسو ته مخې ته ږدم. خو د هغې نه مخکې تاسو ټولو ملګرو ته زما دا ریکویسټ دی. تاسو ته ما په تېره ویډیو کې هم ویلو چې زموږ په دې پیج کې لږ څه مسله راغلې ده، نو لحاظه تاسو دا ویډیو چې دا نه لایک کې، زیات نه زیات کمنټ وکړئ او مخکې ملګرو سره هم شیر کړئ. نو دا مسله به ډېره زیاته زر حل شي. اوس راځو چې د عمران خان او پاکستان تحریک انصاف لپاره کم یو ډېر غټ د خوشحالۍ خبر دی او دا دعوه چا کړې ده او کومه یوه ډېره غټه فیصله ده چې هغه شوې ده. یو سینیر صحافي دی محمد مالک، هغه دا دعوه کړې ده چې د عمران خان خلاف په ټرایل چې دی هغه په پوجي عدالتونو کې نه چلیږي، بلکې د عمران خان خلاف چې کوم ټرایل دی هغه به انسدادي دهشتګردي عدالتونو کې چلیږي او انسدادي دهشتګردي عدالتونو ته به دا هدایت ورکړل کېږي چې د دې کم سنوایي ده هغه د په روزانه بنیادونو سره وشي، ځکه چې د سپریم کورټ حکم مطابق انسدادي دهشتګردي چې دی هغه به په 30 دنو کې دننه خپله فیصله کوي. او انسدادي دهشتګردي عدالتونو کې صدا نه ده چې عمران خان ته به ریلیف ملو شي. خو د عمران خان دپاره یو د خوشحالۍ خبر دا دی چې یاره انسدادي دهشتګردي چې کومه فیصله وکړي نو هغه فیصله بیا په های کورټ او سپریم کورټ کې چیلنج کیږي. خو فوجي عدالتونه چې کومه فیصله وکړي نو هغه بیا په سپریم کورټ یا های کورټ کې څوک نشي چیلنج کولی، بلکې هغه فیصله چې ده نو هغه حتمي وي. نه دا یو ارضي ریلیف دی یا الیکشن ریلیف چې دی نو عمران خان ته ملاوېدو واله دی. او دا دعوا سینیر صحافي محمد مالک کړې ده. خو ګورو چې دی کې څه حقیقت شته او که نه راتلونکي ټایم کې څه کېږي، څومره هم اپډیټس وي ابه موږ تاسو سره شیر کو. عمران خان لا اوسه پورې چا نه دی فتح کړی. عمران خان لا اوسه پورې شکست نه دی ورکړی شوی او دې حوالې سره انټرنیشنل ادارو گواهی ورکړې ده. دا خبر چې دی د نیوز خبر دی. حامد میر دا بیان ورکړی دی چې په اسلام آباد کې یو پریس کانفرنس شو چې په هغې کې چیف ابزرور مایکل ګیلن د طرف نه خطاب وشو او هغه دا وویل چې په پاکستان کې په دې کال کې د الیکشن آثار چې دي یعنی نښې چې دي نو هغه نه ښکاري، یعنی په پاکستان کې به الیکشن نه کیږي. د هغې وجه دا ده چې عمران خان اوسه پورې د خپل موقف نه دی رستو شوی او هغه په خپل موقف باندې ډیر زیات کلک ولاړ دی. او څو پورې چې عمران خان په خپل موقف باندې کلک ولاړي هغه د پاکستان د پالیټکس نه نوي ماینس شوی نه هغې پورې به پاکستان کې الیکشن نه کیږي. او ما چې کم چیف ابزرور دی نو هغه دا ووایي چې د الیکشن کمیشن د طرف نه 3 میاشتې مخکې موږ ته یو خط راځي یا چې کوم عالمي ادارې دي نو هغې ته الیکشن کمیشن چې دی نو هغه خط لیکي چې یاره موږ به په خپل ملک کې الیکشن کوو او تاسو تیار اوسئ. خو اوسه پورې تاسو ته پته چې په اکتوبر کې کم شیډول الیکشن دی هغه په اکتوبر کې دی. خو اوسه پورې عالمي ادارو ته د الیکشن کمیشن د طرف نه څه خط یا اطلاع نه ده شوې، نه ځکه چې کوم چیف ابزرور دی مایکل ګیلن هغه دا ویلي دي چې اوسه پورې نه ښکاري چې په پاکستان کې د الیکشن څه امکانات شته چې په اکتوبر کې په پاکستان کې الیکشن وشي. او د هغې مین وجه دا ده چې عمران خان اوسه پورې لا چا نه دی فتح کړی او څو پورې چې هغه نه ماینه شوی نه په پاکستان کې به الیکشن نه کیږي. رانا ثنا الله خلاف خپل د نون لیگ کسانو بغاوت شروع کړی دی او د ذرایع مطابق رانا ثنا الله خلاف خپل پارټۍ ورکرانو بغاوت کړی دی او هغوی دا وینا ده چې یاره رانا ثنا الله دی د پنجاب د صدارت نه لرې کړی شي. دې ټیم کې رانا ثنا الله د نون لیگ د پنجاب صدر دی او پنجاب صدارت نه د لرې کولو فیصله چې ده نو هغه تقریبا 2 هفتې مخکې شوې وه. خو بیا د دې فیصلې مخې ته مریم نواز راله او هغې دا ووایي چې رانا ثنا الله به د خپلې عهدې نه اخوا کوي. خو اوس د شاهد آقا نباسي سره نور د نون لیگ چې کوم ډېر اهم رهنما دي ورکران دي نو هغوی د رانا ثنا الله خلاف بغاوت شروع کړی دی او ډیر زر به رانا ثنا الله چې دی د خپلې عهدې نه لرې کړی شي. بل اړخ ته د پنجاب حکومت په صحت کارت باندې قاتلانه حمله کړې ده او څه قیسو پورې دا محدود کړی دی. خو کو ټیکنیکلی موږ وګورو نو دا مکمل ختم شوی دی. هغه څنګه دا مکمل بند شو دا په دې ویډیو کې تاسو ته وایم. عمران خان چې کله دا سیس شروع کړ نو هغه چې کوم سیاسي مخالفین دي هغوی هم د دې ډیر زیات تعریف وکړو او دا یې ووایي چې یاره دا یو احسن اقدام دی او یقینا د عمران خان د طرف نه دا یو انقلابي منصوبه وه چې هغه په خپل دور حکومت کې شروع کړه، ځکه چې ډیرو کسانو ډیر غریبانانو د دې نه فایده واخیسته او هغوی په د ښه نه ښه په پرایویټ اسپتال کې هم خپل علاج په صحت کارت باندې کولی شو. اوس د پنجاب حکومت چې دی هغوی په صحت کارت باندې قاتلانه حمله کړې ده. یو اړخ ته خو دا وایي چې یاره دا یو ډیر ښه اقدام دی ځکه موږ دا نه بندو، صرف څه شرایط یې دې دپاره ښودي دي. نو یو پکې دا دی چې یاره صرف په سرکاري اسپتالونو کې به د زړه چې کوم مریضان دي هغوی خپل اپریشن کولی شي. نو زه تاسو ته دا ووایم چې دې نه هېڅوک
فایده نشي اخیستی. د هغې وجه دا ده چې په سرکاري هسپتالونو کې دونه گنجایش نشته او بیا چې کله هلته ټیم رالي د اپریشن دپاره نو تاله به شپږ میاشتې ټیم درکوي نو دونه انتظار څوک کولی شي. هلته به ستا مریض ته تکلیف وي هغې پورې به الله دې نه کړي هغه به مړ شوي وي یا به دې ته انتظار کوي. نو دونه انتظار څوک نشي کولی. نو بیا چې دونه انتظار څوک نشي کولی نو بیا به څنګه د صحت کارډ نه هلکه فایده اخلي. بل شرط یې پکې دی ښودی چا پسې د بجلی بل 8000 روپۍ راغلی وي نو هغه به هم د صحت کارډ نه فایده نشي اخیستی. نو که موږ یو وړخته وګورو یو وړخته خو دوی دا وایي چې یاره دا ډېر ښه اقدام دی چې کم تیر حکومت او د هغې د طرف نه ځکه دا موږ نه بندو. خو که بل اړخ ته موږ وګورو او ټیکنیکلي دې خبرې ته سوچ وکړو نو داسې ښکاري چې دا مکمل بند شو او اوس دا چې کم شرایط دي دپاره ایښودې شوي دي هغه ما تاسو ته مخې ته کېښودل. خو ګورو چې راتلونکي ټایم کې څومره هم اپډیټس وي او په دې پیج باندې تاسو سره شیر کوم. دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او تاسو خپله قیمتي رایې هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ. د الله په امان.